نو ان شاء الله مونږ د سره اوږه په اوږه ولاړ یو، مونږ به ته دواګانې هم کوو، د سره به تعاون هم کوو، د خپل جیب نه چې له 100 روپۍ خرچه کېږي هم د سره کوو. لکه زمونږ غریب سړی او خدای پاک ته کامیاب کو چې کامیاب شو، ان شاء الله بغیر واقعا نه کو خان یو غریب ستا کوڅې ته به درځي نو ته به په یو چغه روځي، ځکه چې ته خان نه خان چې روځي نو هغه ته به ډېر انتظار کوي او دغه به کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو په دغه سیاسي خلو ځلو کې د پی کې 65 نه ستاسو په خدمت کې د امیدوار په حیث باندې حاضر دی. ګرانو کتونکو، زما سره په څنګ کې ناست خان علم خان زما ورور ډېر د پخوا نه هم دوی سره یو رشته ده، یو تعلق هم دی ورسره، یو ورولیم ده او زما په کار شوی دی. زه کلم نه یم په کار شوی، همیشه په سختو کې زما په کار شوی دی. بیا د دوی ورور دی نور الله صاحب چې هغه دې وخت کې په سعودي عرب کې دی او زما په فاونډیشن کې هغه ما سره ډېرې زیاتې مرستې کړي دي. چونکې ګرانو کتونکو، خلکو لم په میډیا هم چغې ووهلې، په سوشل میډیا هم چغې ووهلې غریبانانو له، او دې سیاسي چارواکو ته هم دغه مسلې کېښودلې، خو هغوی یې خل طلب ونه کړ، یعنې خل طرف ته هغوی رانلل. نو ډېر د مجبوریان هم په الیکشن کې برخه واخیسته. پارټي هم چې کومه خوښه کړه نو هغه تحریک لبیک دی چې نښه دی کرین ازمیختلی نه دي. الحمدلله چې کله هم سخته په دې قام راغلې ده نو د هغې کارکنانو اپنی مدد آپ چې کوم دی د دې خلکو سره کومک او مرسته کړې ده. منشور یې دی اسلام پاکستان عوام په دې درې واړو باندې کار کول غواړي او د اسلام تحفظ او د عدل نظام راوستل دي. ولې چې سزا او جزا نشته نو دلته کې چارواکي یا کوم ادارې دي نو هغه د قوم مسلو ته توجه نه ورکوي. بل څنګه چې زه یو شعر ویم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب، حقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي. نو دغه شانتې د تحریک لبیک منشور هم دی، سپینه خبره کوي، په دوکه د چا نه ووټ نه غواړي او چې څه کولی شي هغه کوي. او خبره دغه ده چې وي قرآن مجید کې دا وایي او زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي. دا نه چې یاره پلانکي ده وي او پلانکي ده وي. په دغه کې الحمدلله ډېرو علماو او ډېرو خلکو زموږ دا فیصله خوښه کړې ده او ډېر سترې سترې خستې چې کوم دی د پارټو نه بالاتر چې د کوم جومات سره هم تعلق ساتي خو هغه وایي دې پرې کرین له ووټ ورکوو او په کرین باندې به دا مهر بدلو. بل زموږ مقصد دا چې موږ دا نظام بدلو، خلکه چهرې بدلی نو د چهرو بدلېدو وخت تللی دی او نظام به بدلو چې غریب ولس ته په درشل باندې دغه حق میلو شي. نو ګرانو کتونکو ډېر زیات خوشحاله شوم او دغه دعاوې نه چې زه سټارټ اخلم نو هغه د دغې خپل حجرې نه او خان علم صاحب را سره ناست دی. دلته ډېر خلکه ډېر په ښه دغه باندې پېژني ځکه چې خدمتي انسان دی، ډېر خدمت یې کړی دی، د ډېرو مسلو نه هم راتېر شوی دی خو په خپل مدد سره خپلې مسلې هم حل کړي دي او د غریب ولس په کار راغلی دی. نو ما ته خو ډېره زیاته خوشحالي راځي او انشاءالله پی کې 65 موږ ګټلې ده. د پی کې 65 دې عوامو ته وایو، خو غریب دی خو خان دی، خو چې دغه ځای کې نور لیدل کېږي نو انشاءالله هم په دغه دعاوه کې به سره هر وخت حاضر یم، مری نه مې نیولی شي، پروس په قیامت هم ذمهوار یم. او بله صوبایي امیر چې مې کوم دی چې دې وخت کې د مرکزي مجلس عملي چیرمن دی هم د څه د بل ځای نه دی، د 400 دی ډاکټر محمد شفیق صاحب امینی صاحب او امینی صاحب چې کوم دی د حاجي آباد شریف دی او د فخر کشمیر عاشق رسول حضرت مولانا محمد امین باباجي صاحب نوسی دی. نو زما لپاره دا پارټي ډېره مهمه او بیا دغه خدمت الریډي کوو. نو انشاءالله کوم هغه خدمت چې هغه موږ داسې ونه کړی شو هغه د پارلمنټ ضرورت لري نو هغه به پارلمنټ ده او نه کوو انشاءالله هلته ورسو. او حنلم صاحب څه به وایې کوم وخت نه م پېژنې څه مو لیدل څه م کړي دي په دې علاقه کې خلکو سره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. علي خان صاحب د ډېر وخت نه د پیژنو، ورور ولیم ده د سره دلته داسې مسلې هم راغلي دي چې د بل ځای نه کونډې راغلي دي او هغې سره تاسو ډېر مدد کړی دغه کړی دی خو موږ دلته یو اواز درکړی دی په هغه دم را رسېدلي یې د ډېر داسې مرګونه شوي دي خلکو پیچلونه زده کړي د هغې هم تاسو راغلي د هغې اواز هم پورته کړی دی او باقاعده انشاءالله موږ به سره اوږه په اوږه ولاړ یو، څنګ په څنګ به سره ولاړ یو. تا چې څنګه ووې دې نه مخکې حکومتونه تېر شوي دي موږ ته ډېر تکلیفیات دي د بیلې د نور د سړکونو بالکل هغه دعاوه بالکل شاته پاتې شوې ده. مونږ ته کوم پی دی او کوم نه دی مونږ ته داسې نه دي کتلي چې د دعاوې نه موټ وړي دي او راشه یاره د دې څه کار کول دي نه.
نو هغه شیزونه یې بالکل زموږ پرېښي دي. نو انشاءالله موږ د سره اوږه په اوږه ولاړ یو، موږ به ته دواګانې هم کوو، د سره به تعاون هم کوو، د خپل جیب نه چې له 100 روپۍ خرچه کېږي هم د سره کوو. لکه زمونږ غریب سړی او خدای پاک ته کامیاب کو چې کامیاب شو نو انشاءالله بغیر واقعا نه کو خان یو غریب ستا کوڅې ته به درځي نو ته به په یو چغه روځي ځکه چې ته خان نه خان چې روځي نو هغه ته به ډېر انتظار کوي او دغه به کې او د هغه د حجرې د ګیټ د سړي نه به اول تپوس کوي نو بیا به دننه ننوځي. نو انشاءالله دا زمونږ امید د ربه دی چې الله دې کامیاب کا او انشاءالله در سره به ولاړ یو، ټولې دعا ور سره ولاړ دي. صاحب یا وده دی او یا اسلام آباد کې دی او یا چې کوم بېشکه بالکل دا خبره بالکل صحیح ده د ګریوانه نیوي او دا انشاءالله او تا داسې ذهن خوښ کړی دی چې ډېر بزرګه کورنۍ باباجي دی. نو انشاءالله مونږ به سره اوږه په اوږه د سره روان یو او الله دې د صاحب ډېر قدر وکړي. زه بیا رانشم کیدی شي کوترام نشي کمپین نو انشاءالله مونږ به هغه وسایل شته دي وګټو به کنه دا چینچه کې به ګرځو رشکه کې به ګرځو چې غټ ګاډي مونږ سره نشته دغه تا سره هم غټ ګاډي نشته ماته پته لګي او انشاءالله دا شی به خیر انشاءالله پدکه دعا به ګټو نه انشاءالله 400 به هم ګټو زمونږ هم دانه رشتہ دار دي 400 کې دي دلته دي دعا خو زموږ خپل کور دی او بس ماته د دعا څه پته لګي چې غلو به تارونه وړل او بغیر د دې خپلې زه به مخکې مو دا د دعاوي خلک پر اپسیو مونږ هر رنګه تکلیف تیر کړی د شپې تیر کړی دی جاوید خانی سچو هغه را سره ډېر تکلیفات تیر کړي دي د شپې 1 بجه 2 بجې زمونږ یو ډي پی او صاحب وارف خان الله دې ښه ساتي ارزه کي هغه مونږ سره ډېره مرسته کړې ده مونږ ته چې څه د شپې او پولیس ضرورت مونږ ته به وي درلو نو مونږ انشاءالله علي خان صاحب د سره ولاړ یو څنګه په څنګه سره ولاړ یو نه بالکل بالکل دې وخت کې سړی ویره راشه پلان کې کوسې له خو ورشه او مونږ باندې چې کوم تکلیف د بجلی تیر شو د دې تارونو تیر شو نو هغه یو منیسټر ته یا یو ایم پی ای مینه ته ښه پته وه خو ځان یې وده کړی نو چې هغې ځان وده کړو انشاءالله مونږ به دا کوشش کوو چې تا کامیاب کړو کوڅې ته به ځې انشاءالله او خلکو ته وایي چې علم خان شیرپو ولاړ دی خپله پېژنګلو زموږ د دې کتونکو سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه ګل زمان خبرې کوم د سکندر خان ډیری نه په دې وخت کې علم خان شیرپو راغلی د دوی دپاره به مونږ د ووټ کوشش کوو بار بار انشاءالله د کرین نښه ده او مونږ له ډېر داسې راغلي وو د 400 خانان هم راله راغلل بیا به راته دلته مشران وویې ده وګوره تاسو رانه ووټ واغوښتو اوس نه د ټرانسفرمر غم کوي نه د یو تار غم کوي هېڅ یې هم راله نه دي کړی نو انشاءالله دا ځل به مونږ د سره ښه پوره تعاون کوو او د سره به ودرېږو د کرین نښه ده انشاءالله دله به مونږ د ووټ غم د خپل یار دوست د کام قبیلې د ټولو غم به ولې کوو انشاءالله ډېره زیاته مننه ګل زمان ګرانو کتونکو یو خبره کوم دغه ویډیو د سره شیر کې زمونږ به هغه شان وس نه وي چې یاره سړی پیسې لګوي او غټې غټې فلیکسونه او بینر او دا کوي خو دا درته وایو چې نه به په تاڼه تحصیل کې چا نه رسته یو او چې پڼ راځي د ستاسو د وړاندې به وي 1 روپۍ دې را باندې په دې دنیا او په قیامت پر ورځ باندې زه ګرم یم او نه د سبا غم کوم د سبا غم هم نه کوم الحمدلله الله پاک ډېر عزت را کړی په صحافت کې ډېر د لاندې ځای نه روچت شي او نن چې کم کلي ته ځې نو علم خان شیرپو راغلی خو هغه خور ده خو مور ده خو مشر دی خو کشر دی نو هغه هم عزت کوي نو انشاءالله خو دا مقره ته میلاو شوه نو صرف دې خلکو ته د خدمت چل ښایو بیا سیاست ته نه روځو خو ووټ په هم ضایع نه ځي آخرت به هم ښه وي دنیا به هم ښه وي ځکه چې دا د عاشقانو پارټي ده او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم عاشقان ستاسو مخې ته ولاړ دي نو دې پرې په کرین باندې ټاپو وخی ډېر زیات خوشحاله شم خان علم صاحب د هغه خاندان او د هغه ټول ملګري به دلته کې ماله کمپین کوي انشاءالله موږ چا سره ړبداوي نه کوو بس صرف ورته خپل دغه ږدو چې منشور هم ډېر واضحه دی شوګر مل پیپر مل ریلوے سټیشن غریب ته په درشل باندې انصاف ورکول او سرکاري عمله د ولس تابع کول دا د 400 په کچه او د پاکستان په کچه زمونږ چې کوم منشور دی هغه منشور د بلې یوې پارټۍ سره نشته دی کم چې زمونږ مشر چې کوم دی حافظ سعد حسین رضوي صاحب وړاندې کړی دی یا ډاکټر محمد شفیق صاحب وړاندې کړی دی نو کرین نښه یاد ساتئ.